نن سبا ډېرې زنانه د خپل محرم نه بغیر د نامحرمو سره عمرو له روانې دي. دا رواج زموږ په خلکو کې عام شو او دا احساس په مزه مزه ختم شو چې آیا زه دا سفر کوم نو دا سفر زه د ګناه کوم او که د ثواب کوم. او د دې غټه وجه دا ده چې زموږ په خلکو کې للهیت، اخلاص او د الله رضا ختمه شوه او اکثریت عمرې د نوم دپاره وګرځېدي چې پلانې عمرې له تللی دی نو چې زم لاړ شمه او زما نوم وشي چې دا سړی چرته لاړی یا دا زنانه عمرې له لاړه. راځئ چې د نبي علیه السلام مبارک احادیث مبارک وګورو چې کله زنانه په اوږد سفر باندې ځي، د شرعي سفر په اندازه باندې ځي، نو دا زنانه که د محرم نه بغیر د نامحرم سره ځي یا د زنانو په ټولګي کې ځي نو د دې په باره کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي. ګوره جی د مسلم شریف حدیث ته د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت ته نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې کومه ښځه په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان ساتي نو دا بدن محرم نه بغیر په سفر باندې نزی خپل محرم به ورسره نو په سفر باندې زیبا. ګوره څومره سخت خبره وکړه چې کومه ښځه په الله ایمان ساتي، صحیح شوله، او په ورځ د آخرت ایمان ساتي نو دا به د خپل محرم نه بغیر د نامحرم سره په سفر باندې نزي. دی الفاظو ته تاسو سوچ وکئ، عمره نفلی عمل دی او د هغې دپاره ته د نامحرم سره په سفر باندې لاړې نو علماو لیکلي چې دا سفر دی د ګناه دی، ځکه چې حدیث مبارک کې د داسې سفر نه څه راغلی د منع راغلی ده. بل حدیث مبارک کې راځي د بخاري او د مسلم روایت دی، نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې هیڅ یو نامحرم سړی دی د یو نامحرم ښځې سره ځان لوالی نه کوي او هیڅ یوه ښځه دی سفر د خپل محرم نه بغیر دا نه کوي، سفر دی نه کوي د خپل محرم نه بغیر. یو سړی په مجلس کې پاسېد او عرض یې وکړو ای د الله پیغمبره زما بیبي حج ته روانه ده او ما خو په پلانۍ غذا کې نوم لیکلی دی چې زه به غذا له ځم او بیبي مې چېرته روانه ده؟ حج له روانه ده. نبي علیہ السلام مبارک ګوره څومره بهترین دور دی، هغه د فتنو دور نه دی او کیدای شي چې دا د نورو زنانو سره تله، د زنانو په ټولګي کې تله. نبي علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی لاړ شه او د خپلې بیبي سره د حج فریضه کې حاضري وکړه، خپل بیبي سره حج له لاړ شه. ګوره د غزوې نه منې کو او ورته حکم وکړه چې د خپل بیبي سره چرته لاړ شه؟ حج له لاړ شه. مسله خو دومره پورې ده چې یو زنانه مالداره ده او حج پې باندې ټول شرایط د پرس کېدو د حج دا پې پوره دي، خو د دې سره خپل محرم نشته دی، صحیح شوله که نه؟ نو بیا هم په دې باندې حج فرض نه دی. یا محرم ورسره شته خو دا خپله خرچه کولی شي او محرم په خپله خرچه حج له نه ځي بلکې دا به خرچه کوي او دا د هغه محرم خرچه هم نشي برداشت کولی، نو بیا هم په دې باندې حج فرض نه دی. دې خبرې ته سوچ وکړه نو چې د شرعي سفر په اندازه باندې زنانه د کور وځي که نه نو دا به د خپل محرم نه بغیر سفر نه کوي، ورنه دا سفر یې د ګناه دی. عمرې کیږي که نه کیږي او حج کیږي که نه کیږي، دغه سره زمون کار نشته. شاید چې الله قبول کړي او شاید چې الله قبول نه کړي، خو الله جل شانه دا اعلان کوي انما يتقبل الله من المتقین. الله پاک وایي زه د پرهیزګارو عمل قبلوم. نو چې تا سفر د ګناه وکړو نو شاید چې په دې وجه ستا د عمل هم قبول نشي، صحیح شوله که نه؟ باقي دا خبره موږ نه کوو چې بالکل یې عمره ونه شو بالکل یې حج ونه شو، خو دا سفر یې د ګناه وکړو. چې کم کس نامحرم د ځان سره بوزي هم ګناهګار دی او چې دا ورسره ځي دا هم ګناهګار ده او که د زنانو په ټولګي کې ځي نو هم دا سفر جایز نه دی. چې په دې مسله باندې تاسو پوه یئ او دا رواج ډیر عام شو، زه د خپلې غاړې نه ذمواري کوزوم د امت میندو خویندو ته ورسوئ په دې مسله باندې څه کوي اګاه کوي. وصلی الله علی النبی الامین. په حالت د سفر کې د مونځ ونه که چې ځای ته ورسېدي نو د دغه مونځ ټیم لا باقي دی، قضا شوی نه دی، نو دا یاد ساته چې دغه مونځ به ته اوس پوره کې، ځکه که دا تا په حالت د سفر کې کولی نو دا مونځ به د سفرانه کولی، خو چې ته ځای ته ورسېدي یعنی یا کلي ته راورسېدي او یا هغه ځای ته ورسېدي په کوم ځای کې چې ستا د 15 ورځو یا د هغې نه سیوا اراده ده او د دغه مونځ ټیم لا باقي مونځ قضا شوی نو ته به پوره مونځ کې بیا به سفرانه
نه کې چې په دې مسله باندې ته پوهی. دویمه مسله دا وکړه چې یو ځای ته د تللو دوه لارې دي. یوه لاره لنډه ده، شرعي سفر پې نه برابرېږي، 177-78 کیلومتر یا د دې نه سیوا دومره نه برابرېږي. بله لاره اوږده ده، شرعي سفر پې برابرېږي. نو که ته په لنډه لاره لاړې، د لنډې لارې انتخاب دې وکړو، نو ته به شرعي طور مسافر نه او د مسافر احکام به تا ته نه متوجه کېږي. صحیح شوله. او که په اوږده لاره لاړې چې شرعي سفر برابرېدو، نو بیا به ته سیجي مسافر به چې په دې مسله باندې ته پوهې. بله مسله دا وکړه چې د سفر حدود شروع کېږي د کم ځای نه. ته په خاریه کې اوسېږي، اوس چې ته کم ځای نه وځې نو ته به مسافر حسابېږي. ته په کلي کې اوسېږي، کم ځای ته ورسې، کم ځای نه وځې نو ته به مسافر حسابېږي. نو ګوره کتابونه ذکر کوي ومن فارق بیوت موضع هو فیه من مصر او قریة. ته که په خاریه کې اوسېږي چې آبادي ده ټوله، صحیح شوله که نه، نو د هغه ځای د آبادۍ نه چې ته بهر شولې، صحیح شو، په هر طرف چې ته بهر شولې، په بل طرف یې آبادي اوږده ده، ته په داسې طرف بهر شولې چې بس د دې ځای د آبادي څه شوه جي دا ختمه شوه، نو د دغه ځای نه به ته مسافر حسابېږي او واپس هم چې دغه ځای ته راورسې نو ستا سفر به صحیح دا به ختمي. که ته په کلي کې پاتې کېږي نو ستا د کلي چې تر کوم ځای پورې آبادي ده، نو دغه آبادي، دغه کورونه، دغلته اسپتال، دغلته مقبره، دا حدود چې ختم شو د دې نه پس ته څه حسابېږي جي ستا د سفر حالت شروع شو، واپس هم چې ته دغه ځای ته راورسېدلې نو ستا سفر به څه وي جي دا به ختمي. چې په دې مسله تاسو پوهې. بله ضروري مسله دا وکړه چې یوه زنانه چې کومه ده هغه د حیض په حالت کې د هغې سفر شروع شو، صحیح شوله که نه، د حیض په حالت کې، بیماری په حالت کې د هغې سفر شروع شو او بیا په سفر کې پاکي راله، صحیح شوله، په سفر کې سره راله پاکي راله. نو کوم ځای ته چې روانه ده دا پاکي چې د دې په کوم ځای کې راله، د دې نه پس که د دې منزل مقصود ته د شرعي سفر په اندازه مزل پاتې و، فاصله پاتې وه، خو دا به مسافره حسابېږي او د سفر احکام به ورته څه کېږي جي متوجه کېږي به ورته. او که دغه عمره فاصله پاتې نه وه، کمه فاصله پاتې وه، نو بیا به دې ته د سفر احکامو دا نه متوجه کېږي. چې دا مسایل چې کوم دي د ټولو مسلمانانو ته، نارینه او زنانو ته د دې ضرورت دی، نو چې تاسو هغوی ته ورسوئ او هغوی په دې باندې عمل وکړي، خپلې کړي، نو زمونږ او ستاسو دپاره به دا صدقه جاریه وي، عمل به پې هغوی کوي، هغوی ته به هم الله اجر ورکوي او موږ او تاسو ته به هم الله اجر راکوي. وصلی الله علی النبی الامین. یو ملګری تپوس کوي چې زه د صوابۍ اوسیدونکی ما په پیښور کې مې جاب دی، نوکري مې ده، ډیوټي مې ده. زه د هر ګل په ورځ باندې پیښور ته ځم او د جمعې په ورځ باندې واپس کلي ته راځم. آیا زه به په پیښور کې سفرانه مونځ کوم که پوره مونځ به کوم؟ جواب: هر هغه کس چې د خپل کلي نه د شرعي سفر په اندازه باندې ځي 177-78 کیلومتر یا د دې نه سیوا، که دی جاب لځي، که دی دیاړۍ او مزدورۍ لځي، که دا سټوډنټ دی اسټل ته ځي، صحیح شوله، او د یو پیرم هلته 15 ورځې په ارادې سره د 15 ورځو ارادې کړي او 15 ورځې پوره هلته تېرې کړي یا د دې نه سیوا، نو دغه ځای د ده دپاره وطن اقامت وګرځېده. د وطن اقامت مطلب دا دی چې دی به اوس هلته مقیم حسابېږي. اگر که د دې نه پس دی 1 ورځ له 2 ورځو له 3 ورځو له 4 ورځو له ځي، نو دی به مقیم حسابېږي، دی به پوره مونځ کوي، سفرانه مونځ به نه کوي، ځکه دا د وطن اقامت ګرځېدلی. په تلو راتلو کې په لاره خو به دی مسافر وي، خو چې کله هلته ورسي نو هلته به بیا دی مقیم حسابېږي او پوره مونځ به کوي. او که په دې دومره وخت کې د یو پیرم هلته اراده د 15 ورځو نه یې کړي او 15 ورځې پوره تېرې کړي نه یا د دې نه سیوا، نو چې دی څومره وخت هم هلته ځي راځي که نه، او د 15 ورځو نه د کمو اراده د دی، نو دا یاد ساته چې دی به مسافر وي، دی به سفرانه مونځ کوي، که ځان له د مونځ کوي یا جمع ورکوله نو پوره مونځ به نه کوي، مونځ به څه کوي جي سفرانه کوي. چې په دې مسله ګورئ تاسو پوهه یې. بله مسله دا وکړه چې یو کس روزانه د خپل کلي نه د شرعي سفر په اندازه باندې ځي او واپس بیا راځي، څه کار لځي، څه محنت او مزدورۍ لځي، خو روزانه ځي راځي، نو دا یاد ساته چې د شرعي سفر په اندازه روزانه ځي راځي، نو روزانه به ګورې د ته مسافر احکام متوجي او دا به مسافر حسابېږي. دی به مونځ څه کوي جي سفرانه کوي، په تلو راتلو کې هم به سفرانه کوي، چې هلته کار له تللی د مونځ ټیم پې راغی نو هلته به هم څه کوي سفرانه کوي تر د کلي ته د رارسېدو پورې، چې په دې مسله هم
تاسو پوهې. بل یو ورور تپوس کوي چې په سعودي عرب کې څوک پاتې کیږي او هغه مکې معظمې ته ځي د عمرې دپاره، نو د هغه دپاره څه حکم دی؟ نو د هغه دپاره دا حکم دی که مکه معظمه حرم مکی د ده نه 78 کیلومتر یا د دې نه سیوا فاصله باندې لري نو دی چې هلته لاړ شي او د 15 ورځو اراده یې نه نو همغه مسله ده چې دی به مسافر بی، او کنه د 15 ورځو اراده وا نو دا به هلته چې ورسي مقیم به حسابیږي. او که حرم مکی د ده نه 78 کیلومتر فاصله باندې لرې نه دی بلکې دا حرم مکی ته نږدې دی، کمه فاصله ده، نو که دی عمرې له لاړم شي او د 15 ورځو نه کمه اراده مي نو دا به مقیم حسابیږي، ځکه شرعي سفر چې کومه اندازه ده نو هغه اندازه پوره نشوله. بل یو کس تپوس کوي چې د زنانه دپاره څه حکم دی؟ نو دې کې د نارینه او د زنانه دپاره یو مسله ده چې د شرعي سفر په اندازه باندې ځي، که هغه نارینه دی او که هغه زنانه ده، او زنانه اکثر د دې خبرو نه دي خبر، په دې باندې دوی سختې ګناهګارې ګرځي او سړي پې هم ګناهګار دي چې خپلو زنانو ته دا مسله رسوي نه، د سره د سفر د مسلې نه خواړو خبر نه دي، د سفرانه د مونځ په طریقه باندې د سره پوهېږي نه، دا ورسره احساس نشته. په شرعي سفر باندې به لاړې شي او هلته به هم دوی ته د سفرانه د مونځ پته نه لګي او دوی به پوره مونځ کوي، نو دوی باندې دوی سختې ګناهګارې ګرځي. نو دا مسله زنانو ته هم وښایي او په دې مسله باندې کوي پوهه کوي. دا مسلمانانو ورونو سره شریک کوي، ډیر اهم مسایل دي، موږ او تاسو ته په اجر ملاویږي. وصلی الله علی النبی الامین.